او د خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ د اسلام راوړلو د واقعا ډېر عجیبه ده. د اسلام ډېر سخت دشمنو په غزوه احد کې چې څومره شهیدان شوي په هغې کې خو د ده لاس و که نه دی شاغړې په غونډۍ باندې راوختو او دا ډېر غټ جنګجو هم و خو ده وی زما په زړه کې یو ځل د دې اسلام محبت پیدا شو. هغه څنګه وی دا نبی علیه الصلاة والسلام چې په غزوه حدیبیې ته را روان و که نه وی ما ملګرو ته ووي چې ځای ورته سي کوئ چې دوی راځي چې موږ په لاره کې حمله وکړو. دوی به دغلته کې پړاو اچوي وي موږ چې دوی څنګه پړاو اچوي موږ به ګیر چاپېره ناست موږ به ناڅاپي حمله وکړو. وي موږ ناست وو هغې ځای ته وي ناڅاپي نبي علیه السلام لاره بدل کړه هغې ځای ته وړو رانغې حالانکې څومره قافلې چې به راتلې دغې ځای ته به راتلې او نبي علیه السلام هغه لار پرېښوده په بل طرف لاړو. ما دې ملګرو ته ویل چېرې دا سړی خو ډېر څه عجیبه غونته سړی دی موږ ورته دلته کېناست او ډارې کې لاره بدل کړه. ما ورته چې خیر دی بل یو ټیم را روان دی هغه ټیم کې دوی مونځ د سره هم نه پرېږدي چې هغې ته صلات وسطا ویلی شي د مازدیګر مونځ د مازدیګر مونځ دوی د سره نه پرېږدي ځکه حدیث مبارک کې راځي وایي چې د مازدیګر مونځ نه قضا شو نو اهل و عیال ټول د هلاک شو نو دوی د مازدیګر مونځ نه پرېږدي بلکل نه پرېږدي نو چې دوی په مانځه ودرېږي که نه مونږ به پې حمله وکړو. وي مونږ په دې کې ناست وو چې د مازدیګر مونځ ټیم شو نبی علیه السلام صلات الخوف وکړو. صلات الخوف د صلات الخوف طریقه دا ده نیم ملګري په ځان پسې ودرول نیمې چوکیدارۍ ته ودرول نو چې یو رکعت هغه یو څه کسانو د نبي علیه السلام سره وکړو بیا هغه چوکیدارۍ ته ودرېدل هغه نور راغله په نبي علیه السلام پسې ودرېدل. په دې طریقه نبي علیه السلام مونځ وکړو او مې مونځ وکړو مې چوکیداري کوله که نه. ما دې کسانو ته وویل چې یقین په الله وکړه په دې سړي سره خو هېڅ نه کېږي ده سره اوس غیبي غونته کې امداد دی ده خو چې کوم ځای کې مونږ ورته کښېنو نو بس د طریقه بدله کړي د سره څه غیبي غونته کې امداد دی. وی هغې ځای کې زما په دې زړه کې د اسلام لږ مینه پیدا شوله. بل چې کوم ځای طرف ته به غزا له لاړم د جنګ له لاړم که نه وی ښه د خپل قبیلې د طرفه به مې جنګ کو خو چې واپس په راله په دې زړه کې به خفه وم مړه چې دا ته خپل ملګري وجنې خپل قبیله وجنې خپل خلک وجنې ته څه کوې څه په لاس راځي. خو بهرحال د خانداني غیرت او په هغې کې لګیا وم چې ډېر تنګ شوم که نه ما دا اراده وکړه چې شام ته ځمه هلته به یا یهودي شمه یا به عیسایي شم مسلمانېدې خو ځکه نه شمه چې د دې پیغمبر خلاف ما دا خو زما سخت دشمن دی نو زه به ځم د ده څه ته به وم چې په تا ایمان راوړم جاهلیت او غیرت و که نه. په غزوه بدر کې زه د خلاف ولاړم په غزوه احد کې زه د خلاف ولاړم په غزوه خندق کې زه د خلاف ولاړم هر ځای کې ما سره جنګ کړی اوس به په ایمان راوړم. ما وی چې زما شام ته یا به یهودي شم او یا به څه شم عیسایي شم او دا خپل مذهب خو راته بد ښکاري ځکه څه ګټو ته سجدې لګو دا موږ څه کوو که نه. دا مې اراده وکړه زما یو ورور و د هغه نوم ولید و هغه مسلمان و نبي علیه السلام دی ولید ته وویل که ما دې ورور ته چېرې دا خالد ډېر هوښیار سړی دی ډېر عقلمند سړی دی او د ده د عقل او هوښیارتوب لږي خو بل ځای کې لګي نو چې دا په اسلام کې ولګي د څومره به ښایي ته ورته د اسلام دعوت ورکړه ورور ته ولې وویلو که نه. وی دا ورور مې ما پسې خط راولېږو چې ما پسې خط راولېږو ما ته وی چې اسلام ته راشه امام چې ضرور خط ولیدو ما ته وی چې نبی علیه السلام ستا صفت کړی دی لږ اسلام ته راشو چې دا خبره مې واورېدې بیا په ځان نه پوهېدم چې نبی علیه السلام زما صفت کړی دی نبی علیه السلام چې دا ډېر هوښیار سړی دی ما اراده وکړه چې زه مدینې منورې ته خو ما چې یوازې به څنګه ځمه نو لاړم بل ملګری مې کته عثمان دغه صفوان ابن امیه دا د امیه زوی امیه ابن خلف په غزوه بدر کې چې مردار شوی دی صفوان پسې لاړم ما ورته وی چې صفوان ما ته وی چې هو ما چې په زړه کې مې یو خبره ده ما ته وی چې څه ما چې زه خو د دې پیغمبر نه ډېر متاثره مې ایمان پرې راوړم نو که تا پرې راوړم ښه خبره ده چې دواړه ملګري شو مدینې ته لاړ شو زمونږ د قبیلې سړی دی زمونږ د خاندان سړی دی په ټوله دنیا به حکومت کوي نو موږ خو بې بد نه ښکارو که نه او هغه کومه خبره کوي ښې خبرې کوي. صفوان راته وویل که نه چې که دا ټوله دنیا په ایمان راوړی یو دشمن یې پاتې شي هغه یو دشمن به یې زه یم صفوان وی چې یو دشمن به یې زه یم زه په دې ایمان نه راوړم. ما چې ټیک ده صحیح ده لاړم عکرمه له دا مې دوست و د ابوجهل زوی عکرمه ته مې وویل چې عکرمه یو کار نه کو چې په دې پیغمبر باندې ایمان راوړو عکرمه راته هم دا ټکی وي کو ټول خلک په ایمان راوړي او اخرې دشمن یې پاتې کېږي هغه به زه یم بیا پې د عکرمه رضی الله هم ایمان راوړی په فتح مکه په ورځ باندې. بیا لاړم عثمان ابن طلحه له ما ته چې عثمان یو خبره کوم په اړه کې مې خبر راوړي خو چې ته به رارسه جواب راکوې نو عثمان ابن طلحه وایي چې ووایه څه خبره ده
ما ورته وی چې دا پیغمبر نه دی محمد صلی الله علیه وسلم دی خو ډېرې ښکلې خبرې نه کوي دی وایي زنا مه کوئ نو ښه خبره کوي که نه کوي دی وایي لورګانې مه وژنئ نو ښه خبره کوي که نه کوي دی وایي د ګټو د لوټو سجدې مه کوئ نو ښه خبره کوي که نه کوي وایي خپلولۍ مه پرې کوئ نو ښه خبره کوي که نه کوي عثمان ابن طلحه راته وایي چې ویل څه غواړې خبره وکړه ما ورته وی چې ایمان پې نه راوړو وی چې ما خو د بېګانې اراده کړې ده خو تا ته مې نشو ویلی ما هم د بېګانې اراده کړې ده ما ورته وی چې زه ملګری مې پیدا شو ما ورته وی چې ځو وی چې یو ځای د مکې نه اوزونو خلک را باندې شکي کېږي یو مقام یې ورته وښود چې هلته راځه زه به مالته وتې یم ته مالته وځه راځه هلته لاړم چې عثمان ابن طلحه هلته موجود و هلته کې یو ځای شو روان شو چې اوس لونه یې په لاره کې خو د مکې یو سردار ولید عمر ابن عاص دا په کفارو کې د ټولو نه هوښیار سړی حسابېدو د جنګ څومره مشورې چې به ده ورکولې ډېر هوښیار سړی او عقلمند سړی د جنګ دا چارونه به ټول ده جوړول مونږ چې دی ولیدو مونږ چې پاک ربه دا کوم ځای ګیر شو دا خو عمر ابن عاص دی چې ده ته به اوس څه وایو ده ته به څه وایو دا خو زموږ مشر دی مونږ ورته وایي چې یاره مونږ ته وایي چې څه کوې لکه مونږ ورته وایي چې ته څه کوې وایي چې نه رښتیا ووایه چېرته روان یې مونږ ورته څه نه وي وایي چې راته ښکاري مدینې ته روان یې کوم موږ ورته چې ښه رښتیا درته ووایو نو مدینې ته روان یو عمر ابن عاص راته وایي چې راځئ زه خو ملګری یم زه هم مدینې ته ځم راځئ چې درې واړه په ایمان راوړو راځئ چې درې واړه په ایمان راوړو ولاړو چې مکې ته ورسېدو یو ځای کې خو هلته اوښان کېنول ورور مې راپسې راغی چې نبي علیه السلام ستاسو د راتلو نه خبر شوی دی او ډېر خوشحالېږي نبی علیہ السلام چې خبر شو کنه چې دا درې واړه را روان دي نو نبی علیہ السلام وفرمایل مکې د خپل زړه ټوکړې مونږ ته راوویشتې مکې د خپل زړه ټوکړې مونږ ته راوویشتې خالد را روان دی عمر ابن عاص را روان دی عثمان ابن طلحه را روان دی دا خو د مکې د زړه ټوکړې هغه مونږ له رالې نبی علیہ السلام ډېر خوشحالېږي ورور مې راپسې راغی چې تلوار کوي نبی علیہ السلام ستاسو په انتظار کې دی زه چې څنګه ورسېدم نبی علیہ الصلاة والسلام لره که نه نبی علیہ الصلاة والسلام ته مې وفرمایل چې السلام علیک یا رسول الله السلام علیک یا رسول الله او بیا مې د نبی علیہ السلام لاس ونیو چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله وی کلمه مې وویله نبی علیہ الصلاة والسلام راته وفرمایلو چې خالده ما ته پته وه چې ستا د عقل به تا ایمان له راولي ما ته مخکې نه پته وه چې ستا په شان عقلمند سړی کفر کې نه پاتې کېږي ته به ایمان له راځې بیا ورته مې وویل چې د الله پاکه پیغمبره ډېر ملامت یم ستا خلاف مې ډېر جنګونه کړي دي ستا ډېر ملګري مې شهیدان کړي دي د الله پاکه پیغمبر ډېر ملامت یم ما له دعا وغواړه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل چې الاسلام یخدم ما کان قبله اسلام مخکنۍ خبرې ټولې ختموي مخکې چې په کفر کې څه کړی هغه ټول الله ختم کړو بیا نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل اللهم اغفر لخالد الله خالد ته بخښنه وکړه الله خالد ته بخښنه وکړه او بیا وی بل صحابي راغی درې واړو د نبی علیه الصلاة والسلام په لاس باندې سره وړو ایمان راوړو